بله ورځې مو هغه وله سبا کېدله کنه توابع شو توابع باندې هسې خبره شوې وه حال وغیره دا مې یلي که نه ټول اوس به صرف شي وله اوس ورته ګورو اوس ګوره موږ سره نن د توابع وله سبا ته که نه تمیز وغیره دغو شیانو له میله مستثنا وله که نه مستثنا پېژندګلوي خو الا خالا وغیره باندې کېږي خو ډېر د الا استعمالېږي مجرورات پېژندګلوي جوات ہے حرف جر په داخل یا مضاف الیه واقع وي بل مو سره شه د توابع دي توابعو کې 15 شیان دي که نه صفات نادو ته ویل شي بدل تاکید وغیره توابع تابع جمع ده اخشي ته ویل شي که نه څه معمول پسې راشي معمولات هم سره دوه قسمونه دي خپله باندې معمولات دي یو ته معمولات اصلیه ویل شي بل ته معمولات فرعیه ویل شي معمولات اصلیه اصل معمولا دو دي لکه دنیا کې لکه مرفوعات شو منصوبات مجرورات 22 جوړیږي که نه 8 12 2 22 دا مو سره معمولات اصلیه دي اصل معمول خو یا فاعل وي یا مفعول یا مجرور جر په داخل دا دو باندې عاملین اعمال کوي که نه فعل کې فاعل کې په مفعول کې خاص فعل وي د مجرور کې جر وي بس بل معمول فرعي د معمول فرعي چې شتل شي اصل عمل خو دو باندې واقع شو که نه دا اوس راسې تفعیلي په شونډې ولګېږي تابع خو تفعیلي غونې که نه لکه دویم کازون سره سره والی لکه اصل ګذر په دې ځای خو د بل ځای باندې اصل هغونې آثار ویر شي دې ته معمول فرعي ویل شي هغه هم دا توابع دي اوس ته یې څه تابع او متبوع دي ولا اعراب به یو شوندي ځکه څه تابع شول خبره به مني که نه اول ته مطبوع درجه خو چاته امام په درجه کې تابع مبتدی په درجه کې تبدری به کوي همدا شی عامل بیا یوي دواړو المنز لکه څنګه یوي که نه چې ته شوي عامل به یوي لکه قام زید و عمرو یوه دا خبره شو بله خبره ده چې تابع مطبوع کې دا خبرې نه دي ضروري چې مفرد وي که جمع وي رتلای شي څنګه طریقې سره وي او اجنبي وله فاصله ورکې یا راوستل شي منځ کې تابع مطبوع کې ښه که نه لکه تو ذلک حشر علینا یسیر علی څه دا و چې ټول خو موږ ته اسون دي تاسو ټول ژوندي کوز دا اصل کې څنګه ده ذلک حشر یسیر علینا خو علینا یې منځ کې راوستو ښه صحیح ده اوس دته مخته څه توابع څه دي دا خو یو فاضل شی شمرل شي زیاتي شی که نه فضلات دي فضلات متیازو ته ویل شي که نه همداسې بل چې تیل شي زاید شي تیل شي که نه ځکه دا فضلتونه ویل شي فضلکة القول صحیح ده زیاتي خبرې څه دوات سره د دوات سره فاضل ده خو فاضل خو یو فضل نه راوتلی علم تیل شي بل فضول نه راوتلی زیاتي شي تیل شي که نه دو ته د دوی منصوبات غونې که ذکر نه کړي پروا نه کوي ښه نه زوی کې ټیک شوه خاوز ته دا خبره کوي چې موږ سره صفت ته په توابعو کې اول نمبر کوم نمبر یې جوړوي 15 شیان دي فرض واجب نه د خو صفت علما یې نه اول ذکر کوي که نه خاموسو صفت پہچان څنګه به کوي څه کله دې پہچان پښتو کې کوي داسې به سره داسې به د ووایي که نه مو خو نن داسې سړی کتلی و که نه داسې څه شي دپاره استعمالېږي پښتو کې داسې د اندي دپاره موصوف صفت دپاره استعمالېږي اور اردو کې ایسا استعمالېږي میں نے ایسا شخص دیکھا جو عالم فاضل جو بہت تیز بول رہا تھا اوس وګوره جو د جوا صفت دپاره رسي ځکه چې مخته خبره څه کړې مغول وضاحت کوي که نه رأیت رجلا یو سړی مو کتلو لم یلبس ثیاب کپړې نه یې اغوستولي رجلا نکره ده که نه دې نه بعد جمله راشي د موصوف صفت اوس که سیریزي کې ښه د موصوف صفت کې یوه دا غلطیه خال کې ځنه نه پوهه کسون که نه څنګه هغه داسې طریقې سره څه دواړه اسم وګوري که نه که یوه معرفه یوه نکره اوس دوتاریان چې څه شی جوړ کړو مبتدا خبر جوړ کړي خاصونه خبره یا به دواړه معرفه رسي یا به دواړه نکره رسي که دواړه بدل څه شو بیا هغه مبتدا خبر وي که یو معرفه بل نکره د مبتدا خبر شوه
لکه بیا صفت ځنه ځای کې دوړه معرفه یې خیر د هغه به څه کېږي مبتدا خبر. مبتدا خبر جوړېږي لکه زید العالم خو دلې خبر ته لږ نورا ګوري که نه جملې ته موصوف صفت څه ده دا څه میلو کې دي نه جمله نه پوره کېږي مبتدا خبر نه خو جمله پوره کېږي که نه زید العالم زید عالم د پوره شوه خبره که ته وایې که نه زید العالم زید چې عالم ده که نه نن خې د سیکار کړی شی کړ د لم یاکل طعاما موړی نه وخوړل اوس د لم یاکل طعاما سره جمله پوره شوال خو نه پوره کېدله تو خو داسې ویل شو زید عالم العالم د بې چیش ته روړو دې معنی ده څه مخته ته جمله یایې صحیح شوه لکه توی سره رجل عالم د بې نکیرې کیرو شي د بې دوړه موصوف صفت خاوز دې که چې ته اسم اشاره راغله هغه نه بعد معرب باللام شی روشي دا به موصوف صفت جوړېږي ښه ذلک الکتابو بدلېدو دا اشاره مشار ملو که موصوف صفت جوړېږي لري و فيه بیا ورسته جمله ټوله جوړېږي ښه خاوز ته دا خبره کوي څه نکرې نه بعد څه کله پیل روشي بس دا بیا ډایرکټ صفت جوړوه د سره خفه کېږم نکره د وکتله ورنه بعد پیل راغله د هغه پیل مضارع وي که مضارع چې شی وي هغه مې مه وایه بیا د ورسته جمله ورپسې ډایرکټ صفت جوړ کړه موصوف صفت یې مرسته ملو اګری الکلمة لفظ کلمه یو داسې لفظ دی کس داسې دی ووایې داسې ورکې یو که نه وضع لمعنى مفرد لمعنى مفرد خو دوړه نکره شو کس یو شو نه که نه دو خپل صفات شو بیا دې سره ملو که وضع د بیا مخته دپاره صفات شو کسې فعل د راغله ده همداسې واتقوا یوما وډر شی د داسې ورځې نه ترجعون فیه الی الله خدای دا پکې او په سوال شی تپوس به م کي یوما نکره شو ترجعون څه شولو فعل خاود دې څه صفت موصوف کې کانا روړې که نه کانا زایده سوي زاید کانا څه عمل نه کي په لفظو کې هغه راوړل شي لکه تی که نه ساتیتو لزیارتې صدیق کان مریض مرګر بیمور مغز زیارت رانه د کانه در کې اسی زیاتی راوړی ښه زید هونتی دو معنی کې اعمال شتو سو بیمور و ځکه راغلو لفظو کې نه جوړی منصوب صفت غا منصوب وغیره ښه بله خبره ورکې دایا څه د صفات په څو قسمه باندې دي صفات پېژندله په کور دي کله کله یو صفات داسې وي که نه څه هغه تخصیص پیدا کول غواړي ځکه مو بیانوو لکه تی که نه څه په تحریر رقبة مؤمنه قرآن کې شتو که نه په تحریر رقبه رقبه زده که صحیح د رقبه به زده که مؤمنتین ورسره ویله تخصیص وشو کافره ونه ووتله مشرکه ونه ووتله ټیک شه تخصیص ته د صفت مخصصه وتل شي بل داسې صفت موضحه وضاحت کوي لکه داسې وهذا البلد الامین البلد خاصه کی ترجدا سړی په سندي په باره کې خبره الامین سره خو وضاحت وشو سامان ولدا دې صفت موضحه موضحه یل شي موضحه یل اپو صفت مخصصه تخصیص پیدا کوي قبل مسره صفت کاشفه ده کاشفه چش تل شي کولون کی تل شي کنه چش نه پردار لري کړکی نه دا کشف تو وکړلو یره متکشف وشونه نه الله تر جواب نو د څه کې د موصوف ولا معنی نه کشف کوي ته څنګه ته الجسم الطويل العريض العميق جسم څنګه وګداوي و غاټ شي پلاناوي ډوباوي جسم خو یلندې د شي کنه جسم څه صفات د منطقي مو یایو کنه د جسم چې شتل شو نه د پوسو کی جسم خو جسم ته یو څه خبره شې زنه خالي نه جسم کې څه کله د سی غوتی وای کنه د سی وګدوله ورکی وي همدا شی تور کې وګوري پلنوله بخو مخور کې ورکی دا غا ورکی با ورکی رقعت سی د ډبل وله سر ډبل وله ورکی نه یو شی وګدا پلان دا خور کې غا نشته څه د سی ورکی وګوري ډبل وله ورکی نشته پته نه لګي سو پټه امبراسي چمبراسي بن کې د ډبل وله رسی ورکی کنه ته بته سته بته نه یا غا جسم ود تو امی کری سره تو وضاحت وکړلو کده سیدل سل جسم د الجسم بارد جسم ټنډه ده د سیال جمله بل مسره صفت شد مادحه د مدح تل شي کنه مدح کول صرف وضاحت ویا سی خو مخور کی مدح بیان وي سیده کنه لکه دې کې مسره بسم الله الرحمن الرحیم کلمه ده کنه بسم الله الله په نامه شروع کوم د ستویلی وګپی ده کنه بسم الله بیا یې ډیر شونه کې ارچ بسم الله الرحمن الرحیم شل صرف بسم الله الش تو سره الرحمن الرحیم سره د مدح او کوم مزید دی الله تعالی څنګه د سی الله ده سم مهربانه ده بخون کا ده مدح دي زیتی وک الله کنه بل صفت ضامه صفت سی بیا زم څنګه کیدل شي مطلب د زم
خو زم ده کنه د صفت خو اوصاف نه څه ده. په هغه کې زم بیان شي. صفت په دوه قسمه صفت زما کې د صفت مدح کې د شي دوه شو صحیح شو. لکه تو صرف اعوذ بالله من الشیطان د سی تو یل شول الرجیم سره د مذمت بیان کوم مردود ده رټله. صفت مؤکده تاکید کوي مخکې خبرې کې تاکید پته کې لکه نفحه واحده یو پوک بوال شي یو موټه دوه کنه د سی وته ویل نه موټه در کوم یو سوکس در کنه سیده وشي د یو سره ته د تاکید د پاره د نه یو خیاسي وای دوه نه وای. خبل صفت مبینه د مبینه کاشفه کې څه پارخ ده موزیخه کې حاجی کی توضیح کی کشف کی مبینات به چشتو سره وړلو څه خو وزیر شي مړه معنا ده کنه سره جنس صرف وزخه مبینه بیان د پرته لکته وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه بجناحيه وسره ویلو کنه جنس تبادل کونه طائر اسی چوته شي تلنه پاوچ شي سي غتا یل شي کوم سړی ډکخانی ولسی غتا طائر غتان ته لري شي زکه سي مرغی غونی سي مرغی غونی روشه د کنه نه خاکنه نو مرغی غونی روشه ته ویلو کنه سبي جناحيه نه رختیاو مرغه مراد انسان نه مراد ٹھیک شو. صفت مفیده آسی ورکی فیدا ورکی لکته اللهم انا عبدك المسکین د تو عجز بندای وسر کی بس دعا سی په د مسکینیا ورکی روړل نو صراحه مې بنی روش. خبل مسره تاکید ده په توابع کی تاکید مخ کی خبره مثبتول تاکید لفظیه کې دل شي معنویه کې دل شي کنه لفظي سوي اغه علامه ده سی یو ټکه دوا ورې تروړي دوره بدوین دوره وګوره د درې سره د بارار وړلو اند سیای کنه س قام زید 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 ودرد زید چته مامور غله کوم مامو خالد خالد دوا ورې تویل کسي لفظ کې د تکرار روسته قاریه مل قاریه نه دا خال تاکید د پروړی کنه د دې لفظونو کې بل تاکید معنوي د تاکید معنی په وشي او سره مور واستایش کله کله نفس لفظ استعمال جاء زید النفس په خپل زنی راغله زنی ټکه دا شی تاکید ده نفس ده کله کله عینه هي بذاته راغله بذاته و بنفسه په کې دا یو په خپل راغله په خپل کله کله یې کنه ټول راغله دا ټول خور راغله پیڅینا صحیح ده دا کلا كله یل شي کنه كله پیڅین راغله ټول خال رغلی صدا کیده اجمعو ټول سارن رغلی سارن وی خنه د موټه کی بس کنه اند سي عامه یل شي عامه الناس قتل ټول مرش خاود تیز تاکید لفظی صدا دو پته حرف کیا کول شي ان زیدن قائمن وګره حرف کی دو قام زید ودرد تنس ودرد انداس اسم کیا کول شي قام زید ودی لوکاس خدا کوم څه تاکید معنوي د دې کې لاله خبرې نه چلیږي د اسم صرف کول شي تاکید ښه تاکید معنوي کنه معنی کې ته په غاره وړ لاله بزونه چشته صحیح ده ښه تاکید متعدده کې دل شي ښه کنه سپرونه کوي ټیک شو ډېر تاکیدونه راوړل شي ټیک شو صحیح خو دې تاکید معنی کې نفس او عین او لفظ ده کدا د استعمالولو با زیاده او سره استعمال شي لکه جاء زن به نفسه د سیال نفسه هو به خوان نه کوي کنه جاء زید نفسه بنفسه یلش تاکید معنی صدا دیولا تمام الفاظ اکثر معرفه رسی خا کنه ځکه د معنی کی خبره پیدا کوي کنه ځکه معرفي وړل شي ټیک شو یا چې شکه معرفي طرف ته مضاف کا وشور ملي کنه ضمیر طرف ته پلان کی طرف ته ملکی طرف تاکید معنویه ولا الفاظ بچي اصلي وي خا کنه خو دې خټه کې بنه راوړي او دا سینه شي کول سر بنیاد پونه شروع کی خا کنه جاء زید النفس هو نفس داس شي خو جاء زید النفس هو دویل رولو بخلاغ نه باکوز جوړي کنه